ګرانو کتونکو دا کومه زنانه چې زموږ سره موجوده ده د نیډز ارګنایزیشن د سوري لاندې هغه زنانه چې هغوی ته مسایل وي او هغوی د ژوند ستړو سره مخامخ وي دغه دفتر ته راځي او موږ یې تاسو سره متعارف کوو. زموږ په معاشره کې زنانه ذات خو بچی یې نه وي نه هم پیغور دی، خو صرف لوریانې وي هم پیغور دی، خو صرف زامن یې وي هم پیغور دی. سخت په چا تیریږي؟ په زنانه باندې تیریږي. د دغه هر څه ذمهوار چې کوم دی زنانه ګرځول شي، چونکې دا د الله کار دی. چاله جینۍ ورکړې، چاله هلک ورکړې، چاله د سره ورکړې نه، په هغې کې د زنانه کور روان شي. او دغه زنانه چې ما سره ناسته ده نو په دغه کې د دې طلاق هم وشو، یعنې پرې یې ښوده. دومره غټ پیغور لور جوړه شوه، چونکې لور رحمت دی. او کله چې یو انسان واده وکړي نو د ده ژوند بدل شي. په تندي کې د چا وي؟ د زنانه. نو دا زنانه چې ناسته ده نن چې تاسو سره کوم پروګرام شریکوم، یقینا د معاشرې د په مخ څپېړه ده او ډېر غټ سوال پرې پرېږدي. او هغې خلکو ته مې خواست دی چې په زنانو ظلمونه مه کوئ، تشدد پرې مه کوئ. کومې خبرې چې مې وکړې داسې ده که صحیح خبره ده. ستا 5 لوریانې زما مسلسل 5 لورانې ستا لپاره پیغور جوړېږي. خود پیغور جوړېږي. بس کله یو څه دغه کړی، کله څوک څه وایي، څوک څه وایي، دا هر چا خپلې خبرې دي، بس کېږي. څوک خو د چا خوله نه شي بندولی. او دې دپاره دام چې یاره بیا طلاق هم پکې میلاو شي. طلاق زما شوی دی. نو ژوند څنګه تېرېږي دې لوریانو سره؟ بس زه کله یو ځای کار کوم، کله بل ځای. په هغه لوریانو باندې سبق وایي؟ سبق پې وایم، مدرسې خپل علم دې دغه خپل کړی. علم کې. څه تجربه دوی شوه هغې خلکو هغې سړو ته څه پیغام ورکوي چې دغه شانتې زنانه ستا شانتې به ډېرې ځپلې شوې زنانه وي؟ بس زه یم چې ما سره دې بس امداد وکړي. نو تا سره خو امداد وشي، خو ستا شانتې نورو زنانو سره چې ظلمونه کېږي په کورونو کې، نو هغې ته څه وایي؟ نو بس زه ورته کله یو ورته ووایم، کله ورته یو څه ویم، کله ورته بل څه ویم، څه ورته ووایم نور. خو بس ځای په ځای کار کوم. دغه خبره تا ته ما وختي مو وکړله، اوس هم درته بیا هم ویمه. ویم دا لوړه زما دپاره پیغور جوړ کړو، خو شکر الحمدلله چې الله پاک راکړې، زه پرې خوشحاله یم. زه به نور څه ووایم؟ خو داسې هغه سړو ته څه وایي چې ښځو سره دا ظلمونه کوي؟ نو بس هغې ته زه یم چې د خدای خاطر وکړئ چې ښځو سره زیاتي او ظلمونه مه کوئ، چې د هغې ژوند داسې نه په دار کېږي. لکه تور سره ډېرې بې وسه بیړې دغه سړی چېرته لاړ شي، ښځې به چېرته ځي؟ خو تا خو به داسې نور هم ډېر لیدلي وي چې هغه ښځو سره داسې ډېر ظلمونه خلک شوي؟ ما ولیده چې ظلمونه زیاتي ورسره کېږي. دا خو څوک یې تپوس نه کړي. څوک هم چا مونه چې دې ښځې سره زیاتې وشو، ولې وشو، څوک تپوس نشته دی. په ښځه باندې دغه الزام لګي که نه؟ لور ستا شوه نو هغه ذمهوار څوک؟ صحیح خبره. نو بس مونږ یې ذمهوار شو، څوک به نور ذمهوار وي؟ ګرانو کتونکو په دې خبرو کې ډېر سوالونه پراته دي. په کار ده چې دې سوالونو نه موږ قیاس والو، د الله په ورکړه باندې صبر وکړو، نو یقینا چې زموږ ژوند به ښکلی شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.